بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. عمران بونیری یم او څنګه چې تاسو ته پته ده نن په ټوله دنیا کې ورلد پوسټل ډے یعنی ډاخانو عالمي ورځ مناویږي. په دغه سلسله کې نن په ناوګۍ پوسټ آفیس کې ناسمه د دې سره به د ډاخانې د نظام په حواله باندې خبرې کوو چې دی کم کم سروسز ورکوي، دې ته څه مشکلات دي، په بونیر کې ډاخانې څومره دي یا په صوبه کې ډاخانې څومره دي، او د دې نظام څنګه روان دی، او د جدید ټیکنالوژي چې کوم راغلې ده، جدید سروسز چې کوم راغلي دي، د هغې نه دي متاثره دي او که نه. ملګرو تاسو ته پته ده چې په هر دور کې د ډاک د ترسیل کوم نظام چې دی نه هغه بدلیږي را بدلیږي، او په هر دور کې دغه نظام چې دی نه هغه په خپل دغه باندې رواني. مخکې به خلکو د دې ځای نه په کراچۍ کې به، په لاهور کې به، په بار ملکونو کې به نښتونه به یې لیکل او هغه به یې د ډاخانې په ذریعه باندې هغه خپلوانو ته لیږل، او د هغې د حال احوال نه به یې ځان خبرو، کیسټې به یې ډکولې، هغه کیسټې به خلکو له هم ورکولې او په ډاخانې په ذریعه به هم لیږلې. بیا دغه نظام بدل شو، پرایویټ سروسز رالو، لیپډ راغی، ټي سی ایس راغی، داسې نور سروسز رالو. نو د دې په هغه دغه کې کمې چونکې راغی خامخا. د هغې نه پس جدید ټیکنالوژي چې کله راله، ټلیفون راغی، نو په هغه خط کیسټو کې کمې راغی، بیا ورپسې انټرنیټ راغی، پی ټي سی ایل د نټ راغی، ورسره 4G راله، 3G راله. نو اوس خلک هغه خطونه او کیسټې نه لیږي، خو ډایرکټ په دغه باندې په واتساپ باندې خپل سوال جواب کوي، په مسنجر باندې کوي، د سوشل میډیا په ذریعه باندې د یو بل د حال احوال نه خبرېږي. د ناوګۍ پوسټ آفیس چې کوم انچارج دی اشفاق صاحب، د دې سره په دې حواله باندې خبرې کوو چې دغه نوې ټیکنالوژي کله راله، نو په هغې باندې د دې په کار باندې څه اثر پرېوتو که نه، د ډاخانې اهمیت هغسې به حال دی. اشفاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. لاول خو جی زه ستاسو د راتګ ډېره شکریه ادا کوم چې د دومره مصروفیاتو باوجود تاسو راغلی، موږ هم وخت راکړو او د ډاخانې عالمي ورځ ده نن، او تاسو دا سوچ وکړو چې دا موږ د خلکو ته اجاګر کړو چې د ډاخانې څه اهمیت دی. نو زمونږ ډاخانه چې کوم دی د دې خو ډېر لوی اهمیت دی. څنګه چې تاسو وویل چې مخکې به خلکو یو بل سره چې کوم دی د خبرو اترو ذریعه د دې نه علاوه بله نه وه، خط او کیسټ په یو بل ته لیږو. نو چونکې هغه شی خو اوس کم شوی دی، خو د آبادۍ د سیوا کېدو سره، د پاپولیشن سیوا کېدو سره د خلکو نور کارونه هم سیوا شوي دي. نو په دې جدید دور کې مونږ بیا هم ډېر فنکشن زمونږ سره دي چې هغه مونږ کوو. په هغې کې جي زمونږ سره چې کوم دی د خلکو دپاره منی آرډر سیسټم دی چې خلک د بار نه پیسې رالیږي. نو هغه چې کوم دی په ویسټرن یونین باندې یو راځي جدید سیسټم دی، دغه د هغې یو کوډ هغې ته ویل کېږي، بیا هغه مونږ ته راوړي، مونږ وله د پار نه چې څومره پیسې خلک رالیږي هغه ورته مونږ ورکوو. د ټولو بینکونو او د هر څه نه زمونږ دغه سروس چې کوم دی هغه ډېر اعلی دی، ځکه چې مونږ ورته پوره پیسې ورکوو. زمونږ چارجز هم په هغې باندې کم دی، ریټ هم د ټول بینکونو نه سیوا دی د فارن کرنسۍ. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو مونږ د ډاک سیسټم دی، نو د ډاک سیسټم چونکې د خلکو ذاتي خطونه یا کیسټې خو کمې شوي دي، خو چونکې د خلکو د تعلیم سره هغه شوه کوم سیوا شوی دی، او بل دا چې فاصلات نظام تعلیم چې کوم دی د علامه اقبال شو یا نور یونیورسټو نه پرایویټ تعلیمونه شو، د هغې داخلې شولې، د هغې رول نمبر شولې، او هغې ته چې کوم دی د هغې کتابونه شو، نو هغه ټول په ډاک سیسټم باندې چلیږي. نو مونږ چې کوم دی هغه هم دا فیسیلیټیز خلکو ته ورکوو. د هغې نه علاوه چې کوم دی مونږ سره دلته کې د نن سبا کې د افغان ریفیوجیز چې کوم دی د هغې دپاره د یونیسیار د طرفه د کرونا د دغه طرفه چې کوم پیسې منظور شوي دي 12,000 روپۍ، نو هغه مونږ سره سټارټ دی، مونږ هغې ته چې کوم دی د هغې پیمنټ کوو. د هغې نه علاوه مونږ سره د سکول د ماشومانو د شپږم نه تر 10مه پورې د هغې سکالرشپ چې کوم دی منتلی چې کوم دی 200 روپۍ دي، چې د 9th او د 10th چې کوم دی 500 دي، او د 6, 7, 8 چې کوم دی 200 دي، چې هغه چې کوم دی نو په 2 انسټالمنټ کې سالانه راځي. هغې ته چونکې مونږ هغه پیمنټ کوو. زمونږ سره دلته په تحصیل مندڼ کې نن سبا کې 28 سکولونه دي چې په هغې کې زمونږ سره 3200 ماشومان چې کوم دی سبق وي. مونږ اوس هم په دې رننګ منت کې چې کوم دی په دې د 7 ورځو کې دې ته دا پیمنټ وکړو. د هغې نه علاوه چې کوم دی مونږ سره چې کوم د مرکز سره چې څومره ادارې دي زیاتره، په هغې کې آرمي ده، نیوي ده، پکې ایرفورس دی، پکې پی ټي سی ایل دی، پکې زمونږ خپله اداره ده. نو هغې ته مونږ پنشن هم ورکوو. د کرونا په دې حالاتو کې مونږ د هغې پنشنر چې کوم دی هغې ته کور ته
په خپل د هغې په دهلیز باندې پنشن ورکړو او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو موږ د تحصیل مندڼ چې څومره کلي دي په هغې کې زموږ سره بیا واړه برانچونه دي هغې ته چې کوم دی موږ ډاک لیږو چې هغې کې زموږ سره د برانچ پوسټ ماسټران چې کوم دی یو هغې ته موږ چونکې د تنخواه په مد کې څه دومره څه نه ورکوو خو یو اعزازیه ورته ورکوو د هغې باوجود چې کوم دی هغې د خلکو خدمت کوي. اشفاق صاحب دا راته ووایه بونیر کې ډاکخانې څومره دي او بیا ورسره برانچونه څومره دي؟ په بونیر کې جی فی الحال شپږ مین سب آفس دي چې په هغې کې خو یو نواګی ده زموږ بل دا تحصیل مندڼ کې ده بله توتالی ده په تحصیل خدوخیل کې ده د هغې نه علاوه چې کوم دی په سواړی مین بازار کې چې کوم دی زموږ یو سب آفس دی یو چې کوم دی په ډګر کې دی یو سب آفس په تورسک کې دی او بل په پیر بابا کې دی بیا د هغې سره مختلف برانچونه دي چې د تورسک سره چې کوم دی نو په جوړو په تورسک سره په جوړو او بازارګۍ او کینګرګلی کې برانچز دي. ښه جي ستاسو د ډاکخانې سره څومره برانچ زموږ د ډاکخانې سره جي تقریبا 15 برانچونه دي نن سبا کې یو په امازو کې دی په نګری کې او بل په سورا کلي کې دی یو په کوګا کلي کې دی یونیسل کونسل کوګا کې او بل چې کوم دی په امبیله کې دی یو په کنکوی کې دی دا 15 برانچونه چې کوم دی زموږ سره فنکشنل دي کار کوي دی خلکو له خطونه هلته مونږ لیږو خلکو ته په کور میلاویږي د هغې منی اړز ورته میلاویږي یا د هغه ځای نه دی رجسټري بک کولی شي د هغې نه علاوه چې کوم دی پوسټل چې کوم دی اوس د جدید نظام تر مخه چې کوم دی نو اوس زمونږ چې کوم ډاک دی نو د هغې هغه دغه کې سپیډ کې دغه راوستی تیزوالی راوستی دی د هغه په 24 غنټو کې چې کوم دی نو زموږ په ټول ملک کې ډیلیوري کېږي او د هغې په پاکستان کې دننه په 24 غنټو کې دننه زموږ ډیلیوري کېږي چې کوم مین ښارونه دي یو خو بعضې داسې دي چې لکه هغه پهاړي علاقه جات شي یا ډېر لوی لرې دغه شي نو هغې باندې یو ورځ نیم سیوا ولګي خو لکه چې کوم سیټل ایریاز دي لکه سیټیز چې کوم دي نو هغې کې په 24 غنټو کې زموږ ډیلیوري کېږي. او اشفاق صاحب دا راته ووایه چې ډاکخانې نظام د ډېر مخکې نه را روان دی تاسو اوس هم زما په خیال د کرایه بلډینګ کې ناست یې ډاکخانې ته مشکلات څه رامخې ته دي مشکلات تاسو ته څه دي؟ نو مشکلات خو مونږ ته دا دي چې اوس نن سبا کې دا جدید دور دی هر شیز کې چې کوم دی تیزوالی راغلی فیسیلیټیز سیوا شوي دي خو زمونږ چونکې د ډاکخانې چې کوم زوړ نظام دی د ابتدا نه هغه را روان دی او مقابله سخته ده ځکه چې نن سبا کې موږ سره پرایویټ کوریرز راوتي دي لیپډ راوتي دي د هغې خلکو چې کوم دی نو هغې هم موږ سره مقابله کوي او د هغې ریټ سیوا دی خو لکه زموږ ریټ کم دی به هر حال او زموږ چې کوم دی نو برانچز هم زموږ مین برانچز په ټول پاکستان کې تقریبا 15,000 پورې دي مین برانچز او د هغې سره بیا واړه برانچونه نو زموږ نیټورک هم ډېر وسیع دی خو لکه د هغې بیا د هغې باوجودو مسله مونږ ته دا ده چې مونږ ته هغه پخوانی چې کله د ډاکخانې نظام سټارټ شوی دی یا یو دفتر ته چې کوم دی د هغې څه پیسې دغه مقرر شوي دي د هغې د سټیشنرۍ په مد کې یا د هغې د نور کنټیجنسي په مد کې نو هغه هغسې په هغه وخت کې یو ټیک ته چې هغه د هغې مناسب و خو د وخت سره په مهنګایۍ او په دې دور کې چې کوم دی اضافه شوې ده نو هغه چې کوم دی نو زمونږ هغه ضرورت نه پوره کوي اوس زه به راته د دې ووایم چې زمونږ کنټیجنسي د ناوګۍ د منتلي 15 روپۍ ده د منتلي 15 روپۍ نو دا به په سن 1980 کې 15 روپۍ به ډېر شوي 1500 به وي نن سبا د سټیپلر یو ډبې چې دی په 30 روپۍ دی څه غواړئ چې دغه 15 روپۍ دی په 2020 کې څومره شي نو موږ افسران بالا ته دا وایو چې دغه 15 روپۍ چې دي نو دا کم از کم چې کم دی 5000 شي 6000 شي بل زمونږ دا بلډینګ چې کم دی نو دا پرنټ پانې دی پرنټ پانې زمونږ سره چې کم دی نو د دې فی الحال 1850 روپۍ کرایه ده په 1850 کې اوس هم دلته په ناوګۍ کې دا د 2 دکانو برابر دی په ناوګۍ کې تقریبا 5000 روپۍ فی دکان کرایه ده اوس په مین روډ باندې تاسو ته به ښه علمي او خلک پکې پټکیم ورکوي مونږ ته مالک مکان بار بار د هغې باوجود هم نوټس راکوي نو زمونږ د حکام بالا نه دا دغه دی چې زمونږ چې کوم دی دا رینټ سیوا کوي ځکه چې مونږ ته لکه ښه ځای مهیا شي او نور فیسیلیټیز چې کوم دی فرنیچر چې کوم دی مونږ ته دلته د پنشنرز او د نورو خلکو کله ګڼه شي نو د سره دغه 2 کرسۍ دی بیا د ناستې ځای پکې نه چې د هغې دپاره چې کوم دی د ناستې مونږ سره فرنیچر راکړي چې د هغې دپاره د ناستې دغه وشي او بل زمونږ دغه د کنټیجنسي د پیسې دي چې دا مونږ له سیوا کوي ځکه چې کوم دی د پینونو ډبې چې کوم دی د کاربنو ډبې کم ځای ته ورسوي د سټیپلرو ډبې کم ځای ته ورسوي په دغه 15 روپۍ باندې هېڅ هم نه کېږي او د هغې د دې محدود وسایلو باوجود بیا هم موږ لګیا یو موږ خلکو ته خپل فیسیلیټیز او دغه هغې ته رسوو چې دغه هغې ته په کور په خپل دهلیز باندې د خپل خطونه د خپل سامان مهیا شي او چاته د څه قسمه شکایت موقع په لاس ور نه شي د دې باوجود چې کوم دی موږ دا دغه کوو نن د ډاک عالمي ورځ ده
نو په دې ورځ مناسبت سره چې کوم دی موږ خلکو ته هم یو اپیل کوو چې دا یو قومي اداره ده، نو تاسو ته زموږ دا اپیل دی چې لکه تاسو مهرباني وکړئ د لیپډ او د ټي سی ایس او دا پرایویټ ادارې دي، د هغې په ځای باندې تاسو دې قومي اداره باندې اعتماد وکړئ، خپل ډاک چې کوم دی په دې باندې ولګئ چې د قومي آمدن کې اضافه راشي او دغسې زموږ پاکستان چې کوم دی مخ په ترقۍ باندې روان شي. اشفاق صاحب آخري یو تپوس کو دنیا کې نوې نوې ټیکنالوژیز راځي څنګه چې وختي ما ذکر وکړو چې 3G راله 4G راله انټرنیټ تیز سروسز راغی په دې کې څه ګورئ د ډاخانې مستقبل ته به کم نظر ګورئ؟ آیا ډاخانه به خپل مستقبل برقرار وساتي نور د ترقۍ په مخ په روانه شي که نه د ګردونو کې به شاته لاړه شي؟ نو څومره چې د ټیکنالوژي ترقي راغله نو د هغې چې کوم دی د هغې نه خو انکار نشي کېدی، دا د وخت چې کوم دی نو لازمي یو جز دی، یو عنصر دی، نو د هغې لکه انکار نشي کېدی. زمونږ منسټر صاحب مراد سعید خان چې کوم دی نو هغه هم دا کوشش کوي چې ډاخانه په جدید خطوط باندې استوار کړي او په دې کې ډیجیټل سیستم راولي. د هغې کې دا هغې یو سټیپ واخیستو چې موږ سره کوم رجسټر سیستم و نو په هغې کې هغې پوسټل یو ایپ متعارف کو. اوس چې موږ کوم رجسټر چې کوم دی خلکو له بوک کوو نو د هغې باندې موږ یو بارکوډ لګو کمپیوټرایز او هغه چې کوم دی په هغه ایپ باندې اپلوډ کړي او خلک چې کوم دی خپل په خپل موبایل یا په خپل ویب سایټ باندې د هغې خپل دغه ټریکینګ کولی شي. دغسې د هغې نور کوشش هم دی چې ټول ډاخانې چې کوم دی نو کمپیوټرایز کی یو کوشش روان دی. نو موږ وایو چې یاره څومره زر په دې کې چې کوم دی هغې دلچسپي نور هم والي او دا ټول دغسې دا برانچونه ټول کمپیوټرایز کی، ځکه چې جدید دور سره د مقابلې دپاره چې کوم دی دا څیزونه لازمي دي. نو بیا به زمونږ مستقبل روښانه شي، که نه هم دغه شانتې په دې سیسټم نو لکه مقابله ګرانه ده. ډیره مننه ملګرو. د ناوګۍ پوسټ ماسټر اشفاق احمد خان صاحب خبرې تاسو واورېدې، هغې د دې ډاخانې انچارج دي، هغې تاسو ته په دې باندې خبرې وکړې چې یاره په بونیر کې ډاخانې څومره دي، بیا د هغې برانچونه څومره دي او دی کم کم سروسز ورکوي، نو په هغې هم تاسو ته خبرې وکړې، په خپلو مشکلات چې هغې ته کم راپېښ دي نو په هغې هم تاسو ته خبرې وکړې. نن په ټوله دنیا کې ورلډ پوسټل ډے مناویږي، نو موږ وغوښتو چې راشو او په ناوګۍ کې چې دا کوم پوسټ اپس دی د دې سره د دې هغه خوشحالي منو کو او د دې سره د دې په مشکلاتو د دې په سهولیاتو باندې هم خبرې اترې وکړو. دوی د رنټ په بلډینګ کې ناست دي، د هغې هم هغې مطالبه وکړه، په نیچر ورسره کمې دی د هغې هم مطالبه وکړه، نور چې کوم مشکلات دي ورته د هغې هم ذکر وکړو. تاسو د دې خبرې واورېدې او یقینا چې تاسو به چې ستاسو په بحاف باندې څه دي په هغې به عمل وکړئ. د لوی الله په امان.